ماشومان ته زه وګورم که نه ماشومان ډېر زیات خوشحالېږي چې سکول ته راشي او په خوشحالۍ باندې دننه شي او بیا راشي نو بیا ماته مینه محبت باندې وایي چې موږ دا سبق ویلو دا سبق هم ویلو موږ به چې غټ شو دا به جوړېږو دا به جوړېږو نو دې ته ډېر خوشحالېږم. زما نوم عرب شاه دی او زه د پېښور ورسګ روډ پیربله اوسېدونکی یم. زه د شپږو اوه اتو کال نه رشقه چلوم او دې کې د سکول د ماشومان زه سهار کې فري بوځم او بیا غرمه کې اوس فري بوځم. زما 15 خویندې وي هغه تعلیم نه محرومه پاتې شوي مطلب د سکول ډېر زیات لرې زموږ نه که نه او زموږ د ګاډي وس نه او زموږ کور کې داسې څوکونه چې هغه بوځي او راولي نو هغه محرومه پاتې شوي. نو هغه ټایم زه ماشوم وم نو ما سوچ وکړو چې زه غټ شم انشاءالله نو زه به دا د ماشومانو لپاره یو فري سرویس شروع کوم. نو چې زه غټ شوم ما 14 پورې تعلیم وکړو نو بیا مې رشقه چل مې زده کړو او دا سرویس پکې شروع کړو. ماشومان خو تقریبا د 150 180 پورې ماشومان دي ما سره. نو داسې د ډېر کلو ماشومان دي د پیرباله ماشومان هم دي د ارمنګو ماشومان هم دي د ډای لارې ماشومان هم دي د پټوار ماشومان هم دي تقریبا د اوه اتو کلو ماشومان دي ما سره. زه سهار کې 6 بجې پاسم لمونځ وکړم نو بیا تقریبا 6:30 بجې شروع شم او د 8:30 پورې د ماشومان ختم کړم. د هغې نه بعد بیا زه مزدورۍ لوځم نو د 12 بجې پورې ما سره ټایم وي 12 بجې پورې زه مزدوري وکړم بیا راشم 12 بجې او 12:30 بجې چوټي شي بیا د ماشومان شروع کوم تقریبا د 2:30 پورې وزګار شم. د هغې نه بعد بیا د مدرسې ماشومان وي هغه بوځم او بیا مازدیګر کې ماښام کې واپس راولم بیا ماښام کې زه وزګار شم چې بیا زه ماښام کې وزګار شم نو بیا زه ښار ته وځم مزدورۍ له او یو ملال یوسفزۍ والد صاحب ضیاءالدین یوسفزۍ صاحب ما له 2 ګاډي اخیستې دي نو هغه 2 ګاډي مو چلېږي او د رشقه هم چلېږي. هغه ګاډو کې زموږ دا فایده وشوه چې مخکې موږ سره د کالج او د های سکول ماشومان نه وي موږ به مخکې صرف د پرایمري او میډل سکول ماشومان بوتلي چې کله موږ ته ګاډي میلاو شول نو اوس تقریبا موږ د 80 ماشومان دي د های سکول چې هغه مونږ نه ډېر زیات لرې تقریبا 10 کیلومتره فاصله کې دی هغه اوس هلته موږ ماشومان بوځو راولو. زما اراده ده زما خواهش دی چې زه د خپل سرویس په پوره خیبر پښتونخوا کې خور کړم او هر یو پښتني پیغلې ته ورسوم. زیاتره زموږ چې کومې پښتني پیغلې دي تقریبا په دې وخت کې خیبر پښتونخوا کې 100 لکو نه زیاتې ماشومان سکول نه محرومه دي د دې وجې محرومه دي چې هغه سکول ته څوک بوتلی نه شي او د هغې دومره وس نه کېږي چې کرایانو کې ورکړي. نو زما خواهش دی چې زه خپل سرویس هر یو ماشومې ته ورسوم او های سکول کالج یونیورسټۍ ته هم پورې خپل سرویس جاري وساتم.